السلام علیکم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی ہر بعد قسم کے روحانی جسمانی مسائل اما اور بعد وظائف کے لیے فاعوذ باللہ فاروق من کے الشیطان چینل کو الرجیم بسم سبسکرائب اللہ کریں۔ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم زخو شهید یم مدرسې را پسې ملټوه زخو شهید یم مدرسې را پسې ملټوه مورجانې زار دې شم حجرې را پسې ملټوه زما انتهایی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز سامعین اور زما رونو دوستانو زما مشرانو څنګه چې زمونږ اور ستاسو په علم کې ده چې د ملک پاکستان په دې خاوره اور د پیښور په دې ځمکه باندې زمونږ د طلباء کرامو اور زمونږ د علماء کرامو دا وینا په هغه جماعت اور په هغه ځمکه په هغه مدرسو کې داسې تیو شوه څنګه چې اوبو دا سیلابونه رواني دغه شانتې نن زما په ملک کې زما د طالبانو اور زما د ماشومانو اور د نبی د وارثانو دا ویني دغه شانتې روانې وي اور دغه شانتې تیو شوې آخر کار زه یو درد دل اور د ډیر افسوس سره دا خبره کول غواړم اور د ارباب اقتدار اور خپل د ریاست نه دا یو سوال کول غواړم چې آیا د ملک د ریاست مثال دسی لکه څنګه چې د مور مثالی آیا دی ماشومانو دی علماء کرامو دی طلباء کرامو په دې ریاست کې سترګې نه دي کولاو کلی یا د دو پیدایش په دې ریاست کې دی اور کنه دی کچری منګه په دې ملک پاکستان کې خپل سترګې کولاو کلی اور په دې ملک پاکستان کې منګه پیدایشیو اور زمنګا دا ملک پاکستان منگ د کلمې په بنیاد باندې حاصل کړل اور د دې په حصول کې د علماء کرامو خون د علماء کرامو وینه چې دا غ شامل ده اور ډېر علماء کرامو په دې کې قربانیان پیش کړي دي لیکن نن ډېر د افسوس اور د درد دل سره دا خبره کول غواړم چې د هغه علماء کرامو ویني نن په دې درتۍ باندې تویږي اور داسې د بې دردۍ سره هغوی شهیدان کیږي اور د هغو د تپوس کولو والا څوک نشته زما معزز سامعین زمونږ اور ستاسو په علم کې ده کله چې دغه پېښور په ځمکه باندې د آرمی پبلک سکول واقعه وشوه اور په هغې کې هم بېګناه ماشومان دغه شانتې شهیدان شو اور د هغو وینې هم په ځمکو باندې تیو شوې هغو خو شهیدان شو نن زما علماء کرام زما طلباء کرام ته مقام میلاو شو د شهادت په اعلی منصب اور مرتبه باندې هغو فایز شو لیکن د هغه ماشومانو تپوس کولو والا هر څوک په هر چوک باندې احتجاج په هر ځای کې ریلیانې وي په هر ځای کې تپوس کولو والا سوال کولو والا هر طبقه کې هر سړی موجود و لیکن نن چې کله د مدرسې اور د جماعت د قال الرسول صلی الله علیه وسلم اور د قال الله دغه آواز چتولو والا علماء کرام اور طلباء کرام باندې دسی یو وخت راغی نو نن تاسو باوری دی په سوشل میډیا باندې چې آئی جی صاحب وہی یہ بہت
انتهایی چوٹا سا معاملہ تا دا خو یو ډوکی غوندې واقع ډوکی غوندې خبره وه ما وی که چېرته ډوکی واقع او ډوکی خبره وي نو داسې ډوکی واقع او ډوکی خبره د خدای په تا باندې هم راولي او ستا په خاندان او ستا په کور والد هم خدای راولي چې کله د مدرسې د جماعت د طالب العلم او د نبی د وارثانو خبره راشي تا ته بیا مدرسه جماعت او په هغې باندې داسې یو نازیبه حرکت کول هغه تا ته معمولي خبره ښکاري او کله چې په تا باندې یا ستا په ریاست باندې یا ستا په عہدې او په منصب باندې خبره راشي هغه معمولي غوندې خبره او هغې نه ته ډېره غټه خبره جوړه کړې زما معزز سامعین زمونږ دا مطالبه ده زمونږ دا درد دل دی زه ډېر د زړه سره دا خبره کول غواړم چې د دې ماشومانو والدین چې نن د هغو زړونه چې دي هغه د وینو په اوښکو باندې جاړي او ډېر پکې زخمیان دي هغو په هسپتالونو کې دي الله د هغو هم شفا او صحت ورکړي او کم چې د دې دنیا نه رخصت شو الله دې د هغو والدین ته صبر جمیل اور استقامت نصیب کړي اور هغو خو کامیاب شو لیکن نن منګ اور تاسو ته دا یو سبق پرېښو اور د هغو دا وینې یوې قطرې چې دا په موږ باندې قرض دی موږ به د ریاست نه دا سوال کوو د وکیلانو نه به دا سوال کوو اور د غټ غټو عہدو باندې ناست چې کوم خلک دي د هغو نه به هم دا سوال کوو آخر کار د دو جرم څه دی آخر کار دو کم یو داسې جرم کړی و د هغې نه باوجود د قرآن هغه اوراق وګورئ تاسو د مشکات د بخاري هغه اوراق وګورئ تاسو څنګه صفحې په هغه ځای کې پرتې دي څنګه په هغې باندې ور لګېدلی دی څنګه د هغې به حرمتي کېږي او موږ ځته د محبوب پیغمبر امتیان ویو او د ملک پاکستان محب وطن خلک یو موږ لیکن موږ دا ملک د کلمې په بنیاد باندې حاصل کړلی اور موږ په دې ملک کې پاتې کېږو د دې مثال څنګه ما په شروع کې وي د دې ملک مثال د مور دی اور مور خپل ماشوم ته هر قسم حق اغستو لپاره کوشش کوي اور زمونږ دا مطالبه چې باید د دې مذمت سره څه نه کېږي په دې باندې د ایکشن واخیستی شي اور د بل یو ځای کې چې داسې یو خبره یو واقعه وشي د هغو لپاره فنډونه مقرریږي اور نن زما د مدرسې طالب علم زما د جماعت د منبر و محراب ملا هغه ته په حقارت په نگاه باندې ګورې اور دلته وستانه مذمت موږ صرف ستا د خولې نه د مذمت ټکې اورو زما معزز سامعین موږ ټول به د دې لپاره جد و جهد محنت اور کوشش کوو اور الله دې حضرت شیخ لا نور همت اور استقامت ورکړي اور دا زمونږ عقیده ده چې د کور شپه په ګور باندې نشي راتلی د ګور شپه په کور باندې نشي راتلی لیکن هر یو له پکار ده د خپل علماء کرامو د خپل طلباء کرامو اور د مدارس اور د مساجد دفاع منګه وکړو اور خپل خیال وکړو اور د الله نه د حفاظت سوال وکړو اور خپل جد جهد اور کوشش وکړو انشاءالله څومره خلک چې په سوشل میډیا باندې دا خبرې اوري زه د ټولو نه دا درخواست کوم هغه چې د کمې طبقې سره هم دی هغه چې د کمې ژبې سره هم تعلق ساتي لیکن صرف مسلمان دی د محبوب پیغمبر امتی دی نو موږ ټولو له پکار ده چې مساجد مدارس اور علماء حقه دا زمونږ او ستاسو د ټولو یو دی اور موږ په دې باندې یو موټی شو اور دشمن ته دنیا کفر ته دا سبق ورکو چې ته څومره هم کوشش وکړه ته زمونږ علماء کرام د خپل مشن نه د اړولو کوشش وکړه د هغو جان د هغو مال د هغو اولاد د ختمولو کوشش وکړه لیکن پر رب محمد مې د قسم وي دا هغه علماء کرام دي چې د شروع نه والا د نن تاریخه پورې د دو وینې هم تېو شوې اولاد هم یتیمان شو
کور اور ښځې ته هم پاتې شوې، لیکن میشن نه موږ پرېښی دی او نه به د قیامت د ساره پورې دا میشن موږ پرېږدو انشاءالله. هغه علما کرام تفصیلات کې تلل نه غواړم چې هغو نه د سیاست سره څه واسطه وه، د هغو نه د فرقې واریت سره څه واسطه وه، د هغو نه د بل یو میشن سره څه واسطه وه، لیکن د هغې نه باوجود هغو هم دغه شان دشمن شهیدان کړه او د قبر پاتال ته ورسوله. زما عزیزانو که په منبر اور محراب باندې قال الله قال الرسول بیانول، مشکات بخاری ترمذی نسائی بیانول، گستاخی وی دهشتگردی وی په سر باندې د حضور علیه السلام سنت پټکې ول، گستاخی دهشتگردی وی اور په خپل چهره باندې د حضور علیه السلام سنت ګیره خول اور دا دهشتگردی اور گستاخی وی. نو موږ ټول دغه دهشتگردی او گستاخی لپاره تیار یو. د حضور علیه السلام امتیانو چې په دې ریاست کې موږ جنم اغستی دی، زمونږ سترګې په دې ریاست کې کولاو شوي دي، شناختی کارت موږ سره د پاکستان دی اور بیا زمونږ په چهرې باندې اور زمونږ په پټکي، زمونږ په ګیره، زمونږ په ټوپۍ باندې لیبل دا لګولی کېږي وایي دا دهشتګردي، دا فرقه واریت شرپسندي نه، دا د دو غلط سوچ اور رویه ده. موږ محب وطن پاکستانیان یو اور د محبوب علیه السلام امتیان یو اور د حضور علیه السلام په ناموس اور د حضور علیه السلام په جماعت صحابه کرام اور اهل بیت اعظام باندې خپل هر څه لوټاولو ته تیار یو، لیکن د حضور علیه السلام اور د دې ملک په باره کې موږ هېڅکله هم سودا نشو کولی انشاءالله. اور دا زمونږ میشن دی، دا زمونږ اراده ده اور دا زمونږ سوچ اور فکر دی. نور د هر سړي ځان له نظریه سوچ اور فکر دی، موږ د چا نظریات د چا سوچ اور فکر چې د هغه نشو بدلولی. هر سړی د خپل زړه مالک دی، لیکن دا زما یو درد دلو اور زما د جذباتو نه صبر نه کېدو چې هغه طلبای کرام ماشومانان د هغو وینې د هغو تصویران تاسو وکاته په سوشل میډیا باندې هغه گردش کوي، نو دا انسان نه نشي برداشت کېدی. اور هر سړی دې په خپل ځان باندې دا خبره راولي که دا چېرته زمونږ ماشومان وی، دا چېرته زمونږ نوجوانان وی، نن به زمونږ په زړه باندې څه درېده او زمونږ په کور او په چاردیوارۍ کې او په خاندان کې به څنګه ماتم و. لیکن زه بیا د هغه ماشومانو د نوجوانانو عزیز او اقارب اور والدینو ته خراج تحسین اور مبارکباد پیش کوم چې مرخ اسی ورځې دی کل نفس ذائقة الموت، لیکن هغو له الله رب العزت دومره چوته مرتبه د شهادت یو عظیمه مرتبه یې ورکړه اور بیا د الله په کور کې هغوی شهیدان شو اور وینې داسې تو شوې. الله دې ټولو له صبر جمیل اور استقامت نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने कीमती राय का इजहार करें। जज़ाकल्लाह।